د خپل موبایل سیټینګ به څنګه صحیح کوئ. اکثر موږ ماشومان له موبایل ورکو او هغه زموږ په موبایل کې چې دی ګوتې ووهي لکه سیټینګ ته لاړ شي دې شیونه ان کړي چې هغه موږ بیا دوباره نشو بندولی، یا اکثر انټرنیټ کار نه کوي، یا سیم کارت چې دی هغه زموږ په موبایل کې کار نه کوي. داسې قسمه قسم مسلې چې دي هغه راشي ځکه چې هغه سیټینګ ته ور درنه شئ او قسمه قسم کارونه چې دی هغه په هغې کې وکړي. نو موږ وایو چې زموږ دا موبایل چې دی دا زوړ حالت ته راشي. نو په دې ویډیو کې به داسې طریقه زه تاسو ته ښیم چې هغه طریقه تاسو په خپل موبایل کې وکړئ، نو ستاسو د موبایل سیټینګ چې دی هغه مکمل زړې طریقې ته راځي. لکه څنګه تاسو نوی موبایل والی نو هغه ځای ته به راځي، لکه ستاسو د موبایل کوم سیټینګ چې دی هغه مکمل ریسیټ کېږي. یو خو موبایل ریسیټ کېدی ځکه اکثر پکې ځینې کسان ګوتې ووایي نو خلک پسې موبایل چې دی ټول ریسیټ کړي. نو په دې کې به تاسو موبایل ټول نه ریسیټ کوئ، لکه ستاسو ډیټا چې ده هغه به نه خرابېږي، خو خالي ستاسو هغه سیټینګ چې دی هغه به ریسیټ شي. لکه ستاسو موبایل چې دی هغه به ټول نوی شي. کوم سیټینګونه پکې تاسو کړي نو هغه سیټینګونه به هم ختم شي. لکه تاسو پې فینګر لاک لګولی، یا یو پې د مخ لاک لګولی، یا یو پې نور څه پاسورډ ماسورډ لګولی، هغه هر سره چې دي دا به مکمل ختم شي. څنګه چې نوی موبایل هغه شان دی به ستاسو هغه موبایل چې دی د هغې هغه سیټینګ شي. نو دا څنګه کېږي دا درته په دې ویډیو کې ښیم، خو ویډیو چې دا به زموږ سره تر اخره پورې ګورئ. یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له به لازم ورکوئ. نو زه موبایل سکرین ته باقي طریقه هلته کې زده کوم چې دا سیټینګ څنګه کېږي. موبایل سکرین ته رالو، موږ د خپل موبایل سیټینګ کولاو کړی. دغه شان دی به تاسو د خپل موبایل سیټینګ چې دی دا به کولاو کوئ او په دې کې به لاندې راشئ، لاندې یخ ته به راشئ. نو دلته کې به تاسو ته ښکارېږي سیسټم اینډ اپډیټس، دی چې لیکلي دي دا به دې څه ووایي چې څنګه دا ووایو نو تاسو به دې مخ ته راشئ. په دې مخ کې به تاسو ته ښکارېږي ریسیټ، په دې منځ کې به تاسو ته ښکارېږي دا کم چې خړ شو دې ته یې لیکلی دی ریسیټ. دلته کې که تاسو ته په دې ځای کې دا نه میلاویږي ځکه د هر موبایل سافټویر جدا جدا وي. نو دې ځای نه به دې څه وځي چې څنګه تاسو خپل سیټینګ کولاو کوئ نو په دې سیټینګ کې به تاسو ته له پاسه د سرچ ښکارېږي. دا سرچ چې موږ څنګه ووالو دا خړ چې شو دا یو څنګه داسې ووالو دا د ځان سره داسې کولاو کړو نو دلته به ولیکئ ریسیټ. ریسیټ موږ دا اوس ریسیټ څنګه ولیکلو نو لاندې تاسو ونه کوم دغه کې چې ریسیټ لیکلی شی دا ټول راغلل. دلته کې لاندې به تاسو ته ښکارېږي ریسیټ، دا چې دی دا به داسې ووایي. د دې ځای نه تاسو ډایرکټ هم دغه ځای ته تللی شئ. موږ څنګه ریسیټ کولاو کړو نو دلته کې موږ ته راغی ریسیټ آل سیټینګ، ریسیټ نیټورک سیټینګ او بیا ریسیټ ون. نو که تاسو ټول موبایل ریسیټ کوئ نو د لاندې نه دی په دې باندې به ستاسو ټوله ډیټا چې دا هغه ختمیږي، خو موږ خالي سیټینګ ریسیټ کوو نو دلته کې ریسیټ آل سیټینګ دا به داسې ووایي چې دا څنګه ووالو نو لاندې به تاسو ته ښکارېږي ریسیټ آل سیټینګ دا اودي لیکلي کړي دي. نو چې څنګه دا اودي لیکلي ووالې نو ډایرکټ اوس زموږ دا سکرین چې دی کېدی دا تاسو ته تور شي ځکه چې موږ به دلته کې موږ ته زموږ دغه راځي دا کوم سکرین له چې موږ لاک ورکړه هغه لاک راځي. ګورو دا لاک موږ ته راغی. دغه شان دغه لاک چې تاسو د خپل سکرین ورکو نو ډایرکټ په ستاسو موبایل چې دی هغه به ریسیټ مکمل سیټینګ به دې کې دلته لیکلی دی چې نیټورک سیټینګ او فینګر چې دی د کم د مخ دغه چې لاک چې موږ ورکړی یا د سکرین کم پاسورډ چې موږ ورکړی دا هر سره چې دی دا به د دې سره ختمیږي او دغه شانتې نور کم سیټینګونه چې دي هغه به مکمل له دې سره ختمیږي. دغه ځای کې له پاسه به د سرچ کې چې دی تاسو ریسیټ ولیکلو نو د دې ځای کې هم تاسو دې ته راتلی شئ ریسیټ آل سیټینګ دلته هم لیکلی. نو د دې ځای کې تاسو د خپل موبایل ټول سیټینګ چې دی او تاسو د دې ځای کې ریسیټ کولی شئ. بس په دې طریقې سره تاسو خپل موبایل له چې دی هغه سیټینګ ریسیټ کولی شئ. د دې سره به ستاسو په موبایل کې چې څه مسلې هغه به مکمل وځي، د سیټینګ کومه مسلې هغه به ټولې وځي. بل لکه ستاسو موبایل سلو یا بیټري زیاته خوري نو د هغې لپاره چې آل ریسیټ ووایي نو ستاسو موبایل چې دی هغه به سپک شي، لکه کم فضول ډیټا چې دی هغه به هم ختم شي، ستاسو بیټري به هم په ځای موبایل چې دی هغه به سلو هم نه کېږي. خو که خالي په سیټینګ کې مسلې نو سیټینګ چې دی هغه تاسو د دغه ځای نه ریسیټ کولی شئ، ستاسو باقي ډیټا چې ده هغه په ځای پرته وي. که تاسو ریسیټ والو مکمل نو بیا به ستاسو مکمل ډیټا چې دا به ختمیږي. خو د سیټینګ هغه چې ده دغه طریقه ده. که ویډیو مو خوښه شي نو یو لایک شیر کمنټ چې دی دې ویډیو له لازم ورکړئ. او د داسې نور ویډیوګانو لپاره زموږ د فیسبوک پیج هم د ځان سره فالو کړئ او یوټیوب چینل چې دی هغه هم د ځان سره سبسکرایب کړئ.